د نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت نه وړاندې یو سړی و په دې میاشت کې جنگ شروع کو او هغه جنگ بیا اونختو وروستو به خلکو هغه جنگ په حرب الفجار سره یادو د ګناه جنگو اوس ورتم جنگ فجار ویلې کیږي د ګناه جنگ نو نبی علیہ الصلات والسلام لا دنیا ته نو راغله چې عرب به بیا هم د دې میاشت احترام کو کم جنگ چې په دې میاشت شو ناغې ته د ګناه جنگ ویل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام د رجب میاشت چې بکله اولیدله نو دعا به وغوښتله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان دا دعا به نبی علیہ الصلات والسلام وغوښتله مونږ لم پکار دي چې دا دعا غواړو رجب میاشت دا د عزت میاشتا د احترام میاشتا په اسلام کې سو د اسلام نمخ کې د هر زمانی پیغمبر په وخت کې هم د میاشتا د عزت میاش ویلی شوی ده حتی در دې پوری چې په دور جاهلیت کې با هم خلقو د دې میاشت عزت او احترام کو کالو سر بداغي جنگونه شروع او چې کله د رجب میاشت پر اورسیدنو داغي جنگونه به ودرېدل وی په دې میاشت کې جنگ کول دا ګناه ده او دا د دې میاشت بې عزتی ده د نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت نه وړاندې یو سړی و په دې میاشت کې جنگ شروع کو او هغه جنگ بیا اونختو وروستو به خلکو هغه جنگ په حرب الفجار سره یادو د ګناه جنگو اوس ورتم جنگ فجار ویلې کیږي د ګناه جنگ نو نبی علیہ الصلات والسلام لا دنیا ته نو راغله چې عرب به بیا هم د دې میاشت احترام کو کم جنگ چې په دې میاشت شو ناغې ته د ګناه جنگ ویلو اسلام نورستو هم د دې میاشت عزت او حرمت په خپل زی باندې پاتې شو دیو جنا چې د رجب میاش په شروع شو نو نبی علیہ الصلات والسلام به دا دعا ډیره ویله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان الله زمونږ د پاره په دې رجب میاش کې او په شعبان میاش کې برکت واچوه او الله مونږ په رمضان المبارک میاشت ورسوه مونږ د رمضان المبارک میاشت په ورسوه او د دې میاشت نه به نبی علیہ الصلات والسلام د رمضان المبارک د روزو د پاره تیاری شروع کو ځان به عادت کول شروع کړو په دې میاشت کې به نبی علیہ الصلات والسلام روزي لګي ډېری نیوي ډېری به نیوي دا به ځان عادت کو د رمضان المبارک د روزو سره ها د مخصوص ورځ روزي نشته چې خاص پلان کې ورځ باندې بنيسي خو په دې میاشت کې چې د کله خوښ شي روزي نیسه ځکه حدیث مبارک کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي نبی علیہ الصلات والسلام به فرمایل وی د رجب په میاشت کې هر ګناه ډیره سخت شي هر ګناه چې دا ډیره سخت شي یعنی په عام میاشتو کې چې ګناه څومره سزا او څومره شدت لري د رجب په میاشت کې داغې نه زیات شدت او زیاته ګناه لري
د دې وجه نه په دې میاشت کې خصوصي طور باندې ځان د ګناهونو نه ساتل پکار دي، ځکه الله په د نورو میاشتو په نسبت ډیر زیات خفه کېږي په دې میاشت کې چې انسان ګناه کوي. او د حدیث مبارک بله حصه دا ده چې الله تبارک وتعالی د نیک کار ثوابونه په دې میاشت کې زیات کی په نسبت د نورو میاشتو. نو په دې میاشت کې د نیکۍ کارونه زیات کول پکار دي په اعتبار د نورو میاشتو په نسبت د نورو میاشتو سره. الله تبارک وتعالی د هرې نیکۍ بدله په دې میاشت کې ډیره زیاته ورکوي، ډیره زیاته ورکوي. نو دا میاشت د نیکو میاشت ده، دا میاشت داسې میاشت ده چې انسان پکې ځان د ګناهونو نه وساتي او روجې پکې لږې ډېرې نیسه چې ځکه رمضان المبارک را روان دی چې د هغې د روجو سره لږ عادت شي چې بیا دې په طبیعت باندې لږ ګرانې به نه پرېوځي روجې. خو مخصوص ورځې نشته دی. عام طور به نبی علیه الصلاة والسلام د پیر د ورځې او د جمعرات د ورځې روجه نیوله، د څلورمې د ورځې او د زیارت د ورځې روجه به نبی علیه الصلاة والسلام په خصوصي توګه باندې نیوله. او دا روجه به نبی علیه السلام ځکه نیوله، نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی زه غواړم چې زما اعمال د الله په دربار کې داسې پیش شي چې زه د روجې سره یم. زما اعمال د الله په دربار کې داسې پیش شي چې ما روجه نیولې وي، ځکه د روغې هفتې اعمال چې دي کوم دا په دې دوه ورځو باندې الله ته پیش کېږي، د څلورمې په ورځ باندې، د پیر په ورځ چې ورته وایي، او د جمعرات یعنی د زیارت په ورځ. د روغې هفتې د انسان اعمال په دې دوه ورځو باندې د الله په دربار کې پیش کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل زه غواړم چې زما اعمال د الله په درگاه کې داسې پیش کړل شي چې ما روجه نیولې وي. حالکه نبی علیه الصلاة والسلام خو ګناهونه ونه، الله تبارک وتعالی هغه د ګناه نه محفوظ ساتلی، معصوم ساتلی دی. زه ته زموږ خو ګناهونه ډیر دي. دا نبی علیه السلام چې به روجه نیوله د امت د تعلیم دپاره به یې نیوله. نو ما تعالی پکار دی چې روجه نیسو چې د پیر په ورځ باندې او د جمعرات په ورځ باندې نیسو چې زمونږ اعمال د الله په درگاه کې پیش کېږي چې مونږ روجه نیولې وي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام به د هرې میاشتې 3 روجې نیولې چې هغې ته ایام البیض ویلی شي. ایام بیض روجې د اسلامي میاشتو 14مه، 14مه او 15مه سپږمۍ چې کله راخیږي په دغه حساب سره 14مه، 14مه او 15مه دا روجې چې د ایام بیض روجې ویلې کېږي، نبی علیه السلام به دا نیولې. نو چې په دې میاشت کې مونږ ضرور دغه اسیم پکار دی چې په اسې میاشتو کې ونیسو، خو چې په دې میاشت کې په خصوصي توګه باندې دغه روجې ونیسو، ثواب یې ډېر زیات.